ډېر کسان مو ته یې که نه حافظه مو خرابه شوه، یادداشت مو خراب شوی دی، هر چېرته نه پوهېږي، قسمه قسم بیماری، شکی بیماری، وهمي بیماری، زړو بیماری. یا زه تاسو ته یو ساده مثال درکوم. ډېر کسان مو ته یې چې هغه صاحب المنځه کې مسله دی ته المونځ سره ډېر غلطېږي، دردوي که نه ویلې څه مسلې دي که نه انسان حضور قلب نه پیدا کوي. حضور قلب په دغو ټولو بیماریو دپاره بهترین راه حل علاج شفا قرآن دی. قرآن ورد د څه وي، ذکر د څه وي، تلاوت د څه وي، یاد وساته حافظه به د ورسره مضبوطه وي، ذهن به د مضبوط وي، یاد وساته زړه به د مضبوط وي، حضور قلب به د موجود وي. تاسو ته صرف یوه فرموله درکوم که څوک عمل په کوی شي یاد وساتئ دغه باندې عمل کوئ. قرآن ډیلی لوستلو دپاره یوه ښه فرموله دی. مثلا پوښتنه کېږي که نه امام نه پوښتنه ته وکړه کوم ټایم کې قرآن ولولو، مثلا کوم ټایم کې انسان قرآن تلاوت وکړي. که صحیح قرآن تلاوت یو بهترین ټایم دا دی چې المنځه نه بعد یا المنځه نه مخکې قرآن آیا پر غلی دی باندې اتل ما اوحی علیک واقم الصلاة، یعنی په کار دی چې کوم ټایم کې ته لمونځ کوې المنځه نه که مخکې د وکړو یا د وروسته وکړو یاد وساته حضور قلب د ورسره زیاتېږي. ایران کې دا نظام شته دی چې لمونځ وشي فوراً سوا صفحه 2 صفحې قرآن تلاوت کېږي. دې کې فرموله دا دی او سبې المنځه نه بعد ویلي شوي دي چې سوره یاسین الوستلې کې ډېر زیات برکات دي. سبې المنځه نه بعد سوره یاسین، ورځې المنځه نه بعد سوره نبأ، ترشمه سپاره عما یتساءلون تاسو نن ختم کړه عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. دا سوره کومه ده؟ سوره نبأ درشمه سپاره مختصره یاده و نیمه صفحه ده. او مزدګار المنځه نه بعد سوره عصر ټول آسانه ده. والعصر ان الانسان لفی خسر دا یا ځنې ځکه چې توفیق سوره نوح، سوره نوح یا سوره عصر مزدګار المنځه نه بعد. مقام المنځه نه بعد سوره واقعه، مقام المنځه نه بعد سوره واقعه په ویر نه کوي ډیر زیات برکات دي. ابن عباس کله وفات کیدلو صحابي مرګله دی او تراغلو ورته د ابن عباس که زمانو حواله سره خلقانی حواله سره څه وصیت وی نصیحت وی مونږ سپاره وای راته هغه دوی چې تو ته نشم ویل مجبور نه یم محتاج نه ویل پیغمبر مو ته فرموله خیلی د مغه زمانو ته ویل کړی دی. او ته څه فرموله دی چې پیغمبر مو ته ویل دي چې زمانو ته خلقانی ته چې سوره واقعه ویلي ایچو ته محتاج نشي، ایچو ته لوس وګ نه کی، هیڅ قسم ته تکلیف بدبختی او څه تکلیفو سره برابرو نشي. که څه سوره واقعه کې ډیر زیات کمالات ورکیږي او خاص کر بیا مقام المنځه نه بعد انسان ویلي. او مسخوتان المنځه نه بعد سوره ملک، سوره ملک د څه زیات ثواب دی. بیا څه کله څوملي څوملستی ټایم کې خوب نه مخکې المستی نه مخکې سوره حشر ډیر زیات ثواب راغلی دی. نه صرف ثواب دی کې ډیر زیات برکات او کمالات دي. خوبونه به د صحیح وي یاد وساته، المستای به د صحیح وي. ځنه کسان چې مثلا څملو یا مثال خوب کې پڅیږو یا مثلا ډریږي بچی وي قسمه قسم مسالې وي. دای بهترینه طریقه ده، بهترینه ذریعه ده. علامه اقبال ای چه فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جهان دیگر شود. ترجمہ دیتا کہوں غیت میرے دل میں جو پوشیدہ راز ہے وہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، دو عام کتاب نہ دے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے. جب یہ روح میں سما جاتا ہے تو جان کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اور جب جان کچھ اور ہو جاتی ہے تو جہان بھی کچھ اور ہو جاتی ہے.